تاسو وایي چې تاسو مليان نو مونږ مليان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي ملا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره او په پاکستان کې زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړې و او تر دیره پورې دوی په اوګه وړې و د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دی دومره مینه و چې جنازه دی په اوګه کوله او زوی دی چې د په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو توایي چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي خدا واوري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی او سل ځای کې مکاین ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنگ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک کې دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات دې کا نه دی هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک کې شو ساتي و کتا سودا خیالو کوي چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک سنوي نه